او ایمان ستوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا چاته پوسو کا چې مل ایمان، ایمان څه شی دی؟ نبی علیہ السلام ته فرمای ان تؤمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. بیا ته تپوس وشه چې عن الاسلام، اسلام ستوي. نبی علیہ السلام ته فرمای چې گواهی ورکول ان تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان اول حج. بخاری شریف کی دا حدیث مبارک دے. نو ایمان ویلے کیگی پا اللہ ایمان ساتل. ایمان مانا دا تصدیق کول. مونږ دا اللہ دا ذات تصدیق کو چې الله ما تویلی چې په قرآن کې زما صفات، زما وحدانیت پیغمبران مم دې د پاره راولیږل چې لا اله الا الله، بس زما وستا ایمان کامل. ایمان ویلے کی تصدیق او یقین تا، و دغا تصدیق او یقین دا اللہ رب العزت خپلو بندگانانو تورکی اغا چیزان تے خوخشی. اللہ فرمائی فلیومن ومن شاء فلیکفر. اللہ فرمائی کدے خوخش ایمان راولا او کدے خوخش کفر وکا. خو اللہ فرمائی چی دا ہر سکے دا بزما پا قدرت سره کې چې ایمان دل درکړ. او زړه دا د ایمان ځای دی. یو په ژبه اقرار کول دي او یو زړه باندې منودل دي. ظاهري مونږ وایو چې یاره ما اسلام راوړی دی، نو دا د ژبې اقرار دی. اقرار باللسان، اقرار دی پجبو کا، وتصدیق بالقلب، او تصدیق با پزرکے. نستا زرل بدیر اعتبار وی. دغت اقرار منافقین و پجبا کرو چی پظاہر بے کلمہ ویلا، ولیکن زرکی دلنا دا کلمی او دا دین اسلام تصدیق نو. نو اللہ پاک و تہو فرمائل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اے منافقینو پا جب صرف وائے اسلام و اسلام، ظاہری منس کوئی او نفلون کوئی او روجی نسائی، دا ایمان ندے. ایمان ضرورت کی دن توائی. اگر پا منافقینو کے نو دا دنیا نا کافر لارا. دویم دا چه دا ایمان دا لوی دولت تے. دا سی دولت پا مخ دا زمک نشتا دا ایمان نا علاوہ. کہ انسان دا طول دنیا قربان کی، خدایات و ساتا دا ایمان غندی شیب پیدا پا دنیا کے نکی. اللہ فرمائی لو افتدا بھی چی دا قیامت پورز دا ہر صدقہ کی فیدیئی کی چکنی ما بالا جہنم نخلاص کی. دا طول دنیا دا قیامت پورز کافر صدقہ کی او یوئی چی اللہ پدی بدن خلاص شم فیدہ نور کی مرد صرف ایمان دو پیدا ورکی. ندا دا سلوئے کہ طول دنیا دا دا کافر نڈک شی چی پدی دنیا کی مسلمان نہیں،
تقریبا یا 5 یا 6 ارب خلق دي په دنیا کې چې دا ټول کافر شي او یو پکې ایمان والی الله ته دا یو ایمان والا خوښ دی دا ایمان دومره قیمتي شی دی مونږ ته خو ځکه پته نه لګي ما و تا ته د مور په غېږه کې پیدایش سره 2 ګنټه بعد 2 ګنټې بعد نیمه ورځ بعد په یو طرف کې اذان په بل طرف کې اقامت وشي ما و تا ته د دې څه پته ده چې د ایمان بلا څه شی د ایمان تپوس ککې نو د صحابو نه وکړه چې ایمان څه ته وایي ایمان د پراخي څه وکړه مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې د مور نه په زنانو کې مالدار زنانه نه وه او دا دومره مالدار او نیازبینې دا بچی لوی کړی و چې ده به کومه خوشبو لګوله نو دا به چې په کومه لار تیر شه خلقو به ویل چې پلانکی په دې لار تیر شوی دی داسې خوشبو به صرف لګوه دا په مکه کې چا ډېر په مشکله لګولی شوه او لباس به یې د یمن لباس اچو په هغه ټایم کې به بادشاهانو د یمن لباس استعمالو خو چې کله ایمان یې راوړه هغه د ایمان هغه تکلیف او هغه ذایقه برداشت کړه نو خپل مور او پلار کور کې بندیوان که چې د دغه ایمان نه واوړه بچیه د دنیا نعمتونه دله موجود دي ته چې څه غواړې د دنیا کم یو کپړه کم یو عطر کمه حسینه زه هر څه به تاله موجودي بچیه دې ایمان نه واوړه مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی هر څه پرېږدم خو ایمان پرېښودلو ته تیار نه یم ایمان یې راوړه علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی یو ورځ مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ د لرې را روان دی نبی علیہ السلام په مسجد نبوي کې تشریف فرما دی مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې ولیده چې را روان دی نبی علیہ السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې را روانې شوې وی مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ په وجود مبارک یو لنګ او یو صادر و په هغه صادر کې پیوندونه لګېدلي وو نبی علیہ السلام فرمایي وی دا هغه مصعب دی هغه مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ دی چې د ده غوندې کپړه او د ده غوندې عطر چا نه شو استعمالولی خو لیکن چې ایمان یې راوړه نو نن وګوره په هغه صادر کې پیوندونه لګېدلي د هغه مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ ولې وجه دا وه چې هغه ایمان خپل که په دې ایمان خپله دنیا ونړوله کله چې په جنگ احد کې شهید شه خباب رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی عمر مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې شهید شه وی مونږه صادر د ده په وجود مبارک چې کوم موجود و وی هغه مو پې د پاسه واچو چې سر مبارک مو وبله پټ که خپې مبارکې به وله ښکاره شوې او خپې مبارکې مو به چې وله پټې کړې سر مبارک به ښکاره شه نو بیا مو وله سر مبارک په هغه صادر پټ که په خپو مو وله ګیا واچوله او په قبر کې مو دفن که نن هم په جنګ احد کې قبر مبارک موجود دی خو لیکن دا هر څه دا څه دپاره پرېښوده صرف د دې ایمان دپاره نن زما مسلمان چې یورپ ملکونو ته ځي صحابه دنیا وغورځوله ایمان یې واخیست زما نوجوان چې یورپ ته ځي هغه ایمان غورځوي ډالرو پیسې اخلي د هغه نه هلته کې ساین کوي
جی عدالت کې می کیس ته هلته یې لیکلي مسلم نان مسلم دا ورته ولیکي نان مسلم کې ورته دستخط وکړي د څه دپاره د دنیا د $100 دپاره خپل ایمان خرڅوي ټول به داسې نه وي خو پکې به بعضې مخکې ورځو کې د افغانستان یو کس هغه ایمان پرې نه خو د عیسایي نشه چې په اوبو کې غوپه وواله د څه دپاره د دې دنیا دپاره والله که ده زما د صحابو تاریخ سټډي کړی وی والله که دا د ټولې دنیا باچا جوړی دی او ورته ویلی وي چې ایمان یې پرېږده والله که د ایمان پرېښی وی خو افسوس دا دی نن زموږ صحابو د تاریخ نه خلق ناخبره دي او داسې منافقین خلق اوس هم شته چې زما او ستا په صحابو پسې بد وایي د کافر نه ګیله نه کوم مسلمانه ستا نه ګیله کوم چې تم د معاویه رضی الله تعالی عنه په شان کې غلط الفاظ استعمالې چې خپل زوی ولې باچا جوړو ستا د وړې خولې ته ګوره د ګندګۍ نه ډکې خولې ته ګوره او زما په امیر معاویه رضی الله تعالی عنه پسې خبرو کولو ته ګوره افسوس دا دی چې مسلمان د خپلو صحابو نه ناخبر دي او د غیرو په خبرو کې ورننوتي دي نو ایمان هغه ذایقه هغه صحابو څکلې وه هغې څخه درد و زما استاد کوي ځکه درد نشته چې زما و تا ته د مور په غېږه کې ایمان میلاو شوی دی د ډالر ځکه اهمیت دی چې ما و تا ته د مور په غېږه کې میلاو شوی نه دی عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلاة والسلام او فرمایل چې ای زما صحابو تاسو د چا په ایمان به ډېر تعجب کوئ صحابو عرض وکړه چې د الله پیغمبره د ملائکو په ایمان باندې ډېر تعجب کوو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې نه هغه خو نور دی هغې خو هر څوک کتلي په اسمانونو کې لاندې ځمکې وله ښکاري صحابه ورته بیا عرض کوي د الله پیغمبره انبیاء علیہ السلام په ایمان باندې ډېر تعجب کوو نبی علیہ السلام ورته فرمایي نه هغې ته خو الله وحی رالیږي صحابه ورته بیا عرض وکړه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونږ په خپل ځانونو باندې ډېر تعجب د ایمان کوو ایمان لویه ثمره ده نبی علیه السلام ورته فرمایي نه تاسو کې خو زه موجود یم کلام نازلیږي ستاسو تر وړاندې جبرائیل علیه السلام راځي ستاسو تر وړاندې تاسو یې وینئ دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ په شکل کې جبرائیل علیه السلام راغلی وی دامنا صحابه عرض وکړو د الله پیغمبر د چا ایمان باندې په ډېر تعجب کوو نبی علیه السلام ورته فرمایي چې هغه خلک چې نه یې زه لیدلی یم نه یې قرآن د نازېدلو په ټایم کې دا لیدلی دی او نه یې جبرائیل علیه السلام لیدلی دی زما هغه امت چې ستاسو زما نه رستو را روان دي د هغې په ایمان باندې تعجب کومه نو هغه ما ورته یادوي مسلمانه دا ایمان لویه ثمره ده خو افسوس دا دی چې موږ د دنیا د مفادو دپاره خپل ایمان خرڅو خپل ایمان ہم بیچنے کے لیے تیار ہے کچھ ڈالروں کے لیے ڈالر پریک کا مسلمانہ کم رزق چې الله چاته مقرر کړی والله چې هغه رزق به تاله رسي علما فرمایي وی د څلورو قسمو خلقو څخه به دوستي نه کوي دوستي د څو کسانو سره د څلورو سره یو کافر سره به دوستي نه کوي دا به نه وایي چې دا زما ملګری دی نه کافر کافر دویم
د فاسق سړي سره چې وعده کوي او وعده ماتوي، فاسق منافق سړي سره، درم بدعتي سړي سره چې بس دا په درمې پسې ګرځي او دا د مړو خیراتونو ته پروت دي، د دې سره به هم دوستي نه کوي. او څلورم د ظالم سړي سره به دوستي نه کوي، ځکه حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي مفهوم مبارک کې داسې دی څوک چې د ظالم سره مرګرتیا کوي د قیامت په ورځ به دغه سړی بې ایمانه الله رب العزت لټوي، دکې به ایمان نه وي. نن پیماني ووایه زما د زورور سړي سره چې رانجه راشي دا خلق به هغه د ظالم تابعداري کوي، غریب سړي ته به ګوریم نه. په جرګه کې ته وګوره اگر که غریب سړی وري خو لیکن د بدماش او د ظالم په مخ کې فیصله راله، دا یاد وساته دغه غریب ور به پړي، ظالم به پړي لیکن ور به دا یاد وساته مسلمانه. نبی علیہ السلام فرمای قیامت په ورځ به دغه سړی بې ایمانه لټېږي. حق خبره کلم کله کوه، اگر که ظالم وي، اگر که مالدار وي، اگر که لوی خانداني وي، ورته ووایه چې خان صاحب، ملک صاحب، امپیا صاحب، امنا صاحب په دې چیزۍ کې په غلطه یې. خو دا به هغه سړی وایي چې د کومې پارټۍ سره تعلق نه وي. ته چې د کومې پارټۍ غلام یې یاد وساته ته خپل مشر ته نشې ویلی چې ته په غلطه یې. دا جرأت صرف په هغه چا کې چې د پارټۍ نه مبرئ او یا غیرتي سړی، دا به هغه سړی وي. والحمدلله که پارټو ته مونږ وګورو غیرتي به پکې وي. خو دا یاد وساتئ نن که ته معاشرې ته وګورې یو سړی به وایي زه په خاتم النبیین خپل سر ورکولو ته قربان یم، لیکن هغه به خپل سیاست پې چمکاوی، وایي زه په ختم نبوت د نبی علیه السلام لمسی یم. او څه وجې صرف مونږ نن ختم نبوت په دې نیت نه کوو چې مونږ ووایو چېرې په دنیا کې خلقو عقیده صحیح جوړه شي، بلکې د نبی علیه السلام په شان باندې هم خلک سیاست کوي. سیاست د نبی علیه السلام نوم مبارک سیاست ته خلقو واړو. ایمان چرته دی؟ ته په خپل ایمان باندې ووایه چې زه په خپل ایمان باندې لړاوېږم. افسوس مسلمانه کم خولارو کم خوروان یو. دین هم نن موږ چې استعمالو د خپل ووټ او د خپل نوټ دپاره. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله. پنځمه سپاره کې الله فرمایي یا هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی. ورپسې بیا وایي آمنوا بالله ورسوله. الله پاک دوه کرتی آمنو و آمنو ذکر کا. علماء فرمایي چې په دویم آمنو کې یو لوی مطلب پروت دی، هغه دا دی چې ای خلقو، ای مؤمنانو، چې تاسو تصدیق کړئ د ایمان په زړه سره چې بالله ورسوله، په الله م ایمان راوړئ، په پیغمبر م ایمان راوړئ. الله پاک دوه کرتی آمنو و آمنو ذکر دی. دې کې لوی عبرت پروت دی او دې کې دویمه اشاره تقوا ته ده چې الله رب العزت دلته د انسان تقوا ذکر کوي. خو افسوس دا دی چې دا کلام د ایمان کلام و، مسلمان دا راواخیسته یریږي چې دا آیات کې ولیکو آیات الکرسي او تعویض دی که مړه بیا به نه یریږي. پیماني ووایه چې دا ټول قرآن ولیکه او تاله غاړې ته اچوم او د ټرمپ او د اسرائیلو مقابل ته دې ودروم. والله یاد وساته مسلمانه چې پرتوک دې زیړه نه کړه، ماته وې دروغ دې ویلي. دا خو ویل کنه چې دا کلام ولیکې نو نه به یارېږي د چا نه، نو ویلي که تکړه شه کنه هلته دې وړاندې کو. دا کلام د ایمان کلام دی. مسلمانو په عیسائی کې، په هندوانو کې، په یهودیانو کې، په سیکانو کې
د هغې چې خپل کم کتابونه دي هغې به چېرته خپل کلام ونه لیکي چې غاړې ته یې تعویض واچوي او مسلمان دا قلم ټول د تعویضونو کتاب وګرځو یو کافر کې راته په غاړه کې تعویض وښایه یو کافر په مټ راته تعویض وښایه مسلمان هغې خپل کتاب اگر چې په ناحقه دي خو هغې خپل کتاب عزتمن ګڼلی ما او تا د خپل کتاب تعویضونو ته واړو دا د تعویضونو کتاب نه دی دا د ایمان کتاب دی دا شفا ده خو دا باطینی شفا ده او ظاهري شفا ده دا نه چې تعویض ته جوړ کړه او غاړې ته یې واچوه ای مسلمانه زه تا ته لږ مثال در کوم ستا پلار دی د هغه کپړې دي پلار دی بیمار دی چاپی والا نه کې دوايي والا نه راخلي او د پلار هغه کمیس دې ټوټې ټوټې کړه او تعویض ته دې جوړ کړه او غاړې ته دې واچو یاره زه پلار سره ډېره مینه کوم ګوره د هغه کپړې مې غاړې ته اچولي دي دا وګوره تعویض مې ترې جوړ کړی تا ته به خلک غیرتي سړی وي که بې غیرته خلک وایي دا د ښځې سړی دی د پلار ګوره بیماره دی او د هغه عزت نه کوي او ته به ورته وایې چې ما خو یې کپړو نه تعویض جوړ کړی نو تا ته به غیرتي سړی وایي نو دا کلام د تعویضونو نه و دا کلام د ایمان کتاب و خو دا نن ایمان کتاب پاتې نه شو الله دې موږ او تاسو معاف کړي په انډونیشیا ته تاریخ لیکي انډونیشیا ته 2 صحابه لاړو یو تیمیم داری رضی الله تعالی عنہ او یو بل صحابي دا انډونیشیا ته لاړو هلته کې دعوت کار سره دکان ځان ته کولاو کړه هلته تجارت شروع کړه کله به چې د مونځ ټایم شو دکان به بند کړه تاله به ولګوله لا بړو جومات ته کافر به راتله چې سودا به یې کوله چې وبه که ته دکان به تاله دی به په قطار کې ودرېده چې یاره دا 2 کسان ډېر نیکان خلک دي د دې سودا مې 1 نمبر ده او ښه ریټ باندې خرڅېږي هغه به چې صحابه به مونځ نه راغله چې وبه که ته دا خلک به وله سودا به یې ورکړه آخر کو خلقو ویل چې د دې نه مشوره تپوس کوو چې تاسو داسې 15 وخته په دې ټایم کې تاسو د دکان ولې بندوئ ټول دکانونه کلاوي ستاسو بند دي هغه ورته څه فرمایي یا صحابه وی مونږ ته نبي علیه السلام الله راستولی و زمونږ پیغمبر و او اوس وفات شوی دی مونږ باندې 15 وخته مونځ فرض دی مونږ د مونځ دپاره دا دکان بندو او کله چې د الله حکم پوره ادا کړو بیا راځو دا تجارت هم د شریعت مطابق کوو وی هغه خلقو چې دا وکړه د هغې نه متاثره شو ایمان یې راوړه مسلمانه زما استانه خو د ایمان د وجې نه الله مې دې معاف کړي الله مې دې معاف کړي الیاعوذ بالله الله مې دې معاف کړي کافر رانه تښتي زما ستا هغه رویه ده کافر رانه منډې وایي مسلمان رانه لاړو په یورپ کې کافر جوړېږي افسوس مسلمان ایمان داسې نه و ایمان خو یو داسې قوت و چې صحابهونه په یو میاشمیر کې لرې کافر یارېده چې لکه زمونږ طرف ته مخه ده ایمان والا را روان دي پام کوئ چې ګورئ چې څه غلطي درنه ونه شي هدس ایمان والا و سمیه رضی الله تعالی عنها دا زنانه وه او د یاسر رضی الله تعالی عنه کور والا وه او د عمار رضی الله تعالی عنه مور بیبي وه دی تازه ایمان راوړی دا به ابو جهل عتبه او شیبه دی کافرو به دا 3 واړه راونیول او د مکې مکرمې ګرمه شګه په هغې کې به ور وغورځول او وبې یې تړل او په دې په ګرمه شګه په هغې به د پاسه پراته وو لوږه به پې وه تنده به پې وه مسلمانه د بچي تر وړاندې چې مور و پلار وي او د مور او پلار ته وړاندې بچی وي او تلپکې وایي پیمان یې وایه خلک وایي د اسمان او دا ځمکه یو کم خو چې زما بچی بچي زما بچي تلوکه ونه رسي او نبي علیه السلام به چې پې راتېرېدو نبي علیه السلام یوازې اوسې نه شو کول ورته فرمایل به یې صبرا
آل یاسر فإن موعدكم الجنة صبر کوئ اے آل دا یاسر والو یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آل والا صبر کوا یقیناً ستاس کس کوا دا جنت تا پا دی ایمان مضبوط موسے گئے دا ایمان نوان اوڑے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ خاون مبارکی پا گرم شک کی وفات ار عورت بیدا سزا ورکوا او سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل ظالم راغے او پنیزی او اخلا و التکی شہید شوا دا دا اسلام اول زنانوا چه دا شہید شوا اول نو مسلمان دا ایمان معمولی شے مگرا دا دا ڈالرو دا پارا مبیلا دا دا دنیا دا مفادو دا پارا دا ایمان مبیلا والا پا دی صحابو دیر تکریفونا تیر کری نن من گلندو ویو زب بی ایمان ام کما دا کار کرے خود سی وایا کنا چوالا کما دا کار ند کم سرے چو دیر قسمونو خوری پا خبرو کے دن دروغ جن انسان نہیں دا تجربه ذهن کې کېده کله چې یوسف علیه السلام وروڼه چې راغله خپل پلار ته یې وایي پلار ورته وایي زما بچی موسی که هغه ورته څه وایي وانا لصادقون وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین ویا پلاره اگر که مونږ رښتیا وایو خو ته په مونږ یقین نه کوې نو هغه شرمه خو خوړه نو چې دا کم ډیر تاکیدات سره خبرې کوي دا قسم په الله دا دروغجنې ګورئ دا به ستاسو تجربه وي دا ځان صفت چې ډېر کوي که نه دا ډېر سخت دروغجنې د یوسف علیه السلام واقعه چې سړی صحیح خو افسوس دا دی موږ د قرآن نه ډېر لرې یو ته قرآن ته کښېنه لس منټه والله چې ته د دنیا دا خوند بیا وګوره او ته د خپل ایمان خوند وګوره ته چې خبرې ته ګورې تا له به ډایرکټ قرآن آیات به درځي نه هغه ترجمه چې کوم عالم کړې به ستا مخې ته ولاړی خو دا کتاب خو موږ تعویضونو دپاره ګرځولی دا چا ویلي چې دا د ایمان کتاب دی نعوذ بالله من ذلک دا خو موږ وایو یاره چې دا یاد دی دومره کرت یې وویلو بس سبا به په هلیکاپټر کې سوري دا قرآن د دې دپاره راغلی دا قرآن خو د ایمان کتاب و هغه چې نبی علیه السلام کم ښودلي دغه ووایه که نه سورة الواقعه نبی علیه السلام فرمایي دا وایه ستا رزق به پراخی فضل اعمال کې حدیث شته دې ته تیار نه دی دا وایو مونږ نامړه دا خو یاره دې کې به خو چې ملا ورته ووایي چې دا دې وویل که نه دا ونه د شپې 2 بجې هم راپاڅي هلته ورته پیر صاحب ویلي وو چې دا وظیفه دې وکړه که نه بس په کاروبار کې به داسې روان څه به ووایو نو الله دې مونږ او تاسو پوه کړي یو مسله ښه ده چې یو کس په دې اول صف کې ولاړ دی او د ده اودس مات شو یا دله ضرورت پیښ شو یا دله رایاد شو چې ما خو بې اودسه یم ما خو ماسپښین اودس مات کړی مازدیګر ودرېدم لمونځ ته مثلا او دا د دې ځای نه وځي به څنګه دا دی بلکل تاسې روان شو وځي دی د باندې ګناه نشته په صفونو کې دې وځي او بار دې ځي اوس دا مخکې ځای خالي دی یا اول صف دی یا دویم دی د اول صف کې ځای خالي شو نو د شاته صف والا ته پکار دا دي چې دا دې راوړاندې شي چې کوم ورپسې شاته ولاړ دی دا دې دلته ودرېږي ورپسې د ده مونځ نه ماتېږي همدغه رنګې هغه بل کس چې په درېیم صف کې ولاړ دی د دویم صف ته رامخکې شو نو تاسې به دا صف پوره شي ولې په دې ځای کې بیا شیطان منډې وایي دا مسله بله ورځې دلته یو کسره شوې وه بیا ما نه چا تپوس وکړ ما ورته مې دا خو مسله دا داسې نو چې استاد دا بیان کړم دا ما بیان کړي دي خو مې کېدای شي انسان دی ګرانې د خلکو نه روټۍ هېروي نو ما زه به بیا بیان کړم یو دغه مسله دویمه مسله درته ویمه دویمه هغه دا ډېره همدغه ده ښه واورو خلک وایي یارې دا 2 ملګري وو په چکر تللي یعنی چې ډش شو دا بل ملګری ته ولګېده دا وایو که نه وایو والکه ولې یعنې ته ما چې صفا کوله بس چې مې اسکلو به ډش شو چې په خطا یې ولګېده نو چېرته ما دا وانه اورېده
چې تماچې صفا کوله د ملګري په ځای خپل ځان وویشت. دا دې چېرته اورېدلي؟ نو والته یو ځل خو چېرته یو سړی په خپل هم ځان وولی که نه، خو چې لګي بل به لګي. دای په خطایي نه وي، دای په قصدن ولي بانه دا جوړی تماچه مې صفا کوله. ته چې په کور کې پیمان و تماچه صفا کې د بل مخې ته سیده نیسې، بلکې چې صفا کې هغې کمرې نه بچي مو باسې، ټول بالکان د کمرې نه بار کې، هغه بلام بار کې، کور والا هغه هم د کمرې نه بار کې چې ونه لګې او ته پیمان ووایه په دې کمره کې دې ځان ونه ایست، تماچه مې صفا کوله بل ولګې. دا ټول دروغ وایي. داسې سړی به جیل ته ورکې او دې سړي سره به حکومت راکاږي، چې پې بیا کم کیس خیجی بیا به پته ولګي. افسوس دا دی چې څه به ووایو نو چې اوس خو دا دی چې دا کلام مونږ پرېږدئ. دا چې یو سړي ته سزا ورکړی شي که نه، بل سړی به بیا تماچه د بل په مخ کې صفا کړي، خو به داسې یو بانه جوړه شي چې یارې په خطا یې ولګي. الله دې مونږ او تاسو پوهه کړي. او د ټوله خلاصه د ایمان څه شی شوه؟ ایمان څه ته وایي و اسلام څه ته وایي؟ اسلام ویل کېږي اطاعت ته. اطاعت څه ته وایي؟ مونځ کول، روژه نیول، حج کول، نفلونه کول، تلاوت کول، دې ته څه ویل کېږي؟ اسلام. او ایمان څه ته وایي؟ ایمان ویل کېږي یقین ته او تصدیق ته. په زړه کې تصدیق کول او په زړه کې د الله حکمونه ټول ان تؤمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسوله، دې ته ایمان وایي. اسلام په ایمان کې فرق معلوم شو. بعضې خلک وایي که نه ولکه دا ډېر مونځګزاره دی، خو چې زړه باندې تصدیق د الله نه یې کړی، دغه مونځ، دغه روژه، دا حج، دا زکات، دا منافقین هم کو. په نبي علیه السلام پسې عبدالله ابن سلول دا ورپسې پاور سب کې به ولاړو، لس کاله په نبي علیه السلام پسې مونځ کړی. نو په ظاهري اسلام نه دی. اسلام اصل کم ځای دی؟ د زړه دی، زړه. نو پکار دا دی چې مونږ په دواړو عمل وکړو، اسلام هم وپېژانده او ایمان هم وپېژانده. اکثر خلک د دې تپوس کوي چې اسلام څه ته وایي، ایمان څه ته وایي. نه تاسو وپېژانده. الله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي. یو ګیله مې کوله خو هغه دا ده، اکثر بعضې خلک ما ته وایي دا کسانو د ډېرو شکایتونو راغله او ما ته یې څوک یې چا ته وایي، څوک یې چا ته وایي، او بعضې ملګري راته مخامخ وایي، زه خفه کېږم نه. ما ته وایي چې یارې استاد جي ستا دا برید چې کوم دی دا ډېر زیات غټ دی، نو غوره یاد وساتئ نه مې چا ته ویلي چې زما غوندې برید پرېږدي، او دا د دې ځای پورې دا شونډو د بره دا ځایونه کټ کومه. او ابن عساکر یو کتاب دی تقریبا 11 که 10 جلد کې دی، هغه لیکلي دي چې عمر رضی الله تعالی عنه بریتونه دې طرف ته ښه غټ وو. دا حواله مې پیش کړه. خو ګورئ دا یاد اوسئ چاته تا ترغیب نه ورکوم، که داسې پرېږدي چې دا ځایونه وایي ودې وایي نور دې پرېږدي، خو لکه چاته مې دا ترغیب نه دی ورکړی. بعضې خلک وایي چې مولوي صاحب مونځ ته ودرېږي نو چې داسې په دې بریتونو ګوتې وایي. نو دا یاد وساتئ مونځ ته چې خلک ودرېږي، څوک په ګیرې کې ګوته وایي، څوک خېټه ګرئ، نو دا د نر بچی ما ته ګوري، هلکه باله څه نه ګوري، ځان ته پام کوه، الله ته ودرېږي. نو دا خو دا چاته دی امیر صاحب، څوک ګیره کې ګوتې وایي چې مونځ ته ودرېږي، څوک په خېټه ګرئ، څوک سټ ګرئ، و چېرته به وانه اوري چې چا خېټه ګرېږي، خو چې مونځ ته ودرېږي خېټه به هم ګرئ. نو دا یاد وساتئ او نه په دې تکبر کوم لکه په زړه کې ما امیر صاحب ته وایي چې دعا راته کوې چې صفا یې وخرو، یو ملګري راته وایي چې استاد جي مه یې خروه ډېر بد یې په ښکارې. نو دا دین زه نه ګڼم نه یې چا ته وایم، خو دا د عمر رضی الله هغه سنت دي. اوس هغسې به یې به نه وي. الله مو دې معاف کړي. دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین.